تاسو ګورئ ډیر انسانان لاسونه شته خو په لاسونو باندې څه نیولی نشي او دا خپل لاسونه په هغوی باندې بوج شي. ډیر کسان داسې شته چې الله مدد نشته، یعنی د هغه سترګو نه الله بینایي اغستې ده، د هغه د سترګو ګاټې موجود دي لیکن دا سترګې لیدل نه کوي. ډیر خلک داسې شته چې د هغوی ژبې شته خو د الله رب العزت چې کوم په دې کې طاقت اغستی هغه طاقت یې ترې لرې کړی، هغه ژبې کار نه کوي. ډیر انسانان عزتمندو مختلف سیزونو الله رب العزت بطور امتحان د هغوی نه اغستی دي او د دې به الله رب العزت دوی له پوره اجر ورکوي. نبی علیہ السلام وایي چې کم انسان الله د خوږو سترګو نه محرومه کړو نو ټیک د دا یو امتحان کې واچو د دې نورو د عبرت دپاره او د خپل امتحان دپاره، خو الله رب العزت به د دې سترګو په بدله کې دله جنت ورکوي. او که یو انسان نه الله سترګې واخلي خو الله رب العزت د نور اعضا ډیر مضبوط جوړ کی. تاسو ګورئ د کوم انسانانو چې سترګې نه د دوی دماغ ډیر مضبوطي، د دې د نور بدن طاقت ډیر مضبوطي. نو الله رب العزت چا سره ظلم نه کوي. ان الله لا یظلم، بشک الله په چا هم ظلم نه کوي، خو د الله خپل مخلوق دی بطور امتحان کله د یو سړي نه یو شی علي بل ولا زیات ورکی، بل ولا زیات ورکی، یو بل شی ته کم کی. من او تاسو ته ظاهرا هغه ښکاري چې د سره انصاف نه دی شوی، خو د قیامت په ورځ چې الله د دې عوض دله ورکي دا به وایي کاش چې زه په ټولو اندامونو باندې کنډم وی، ځکه الله د هر یو څیز معاوضه ساتلې ده. نو دی وجه نه عزتمندو الله رب العزت په مدد باندې دا ټول کارونه کیږي. نو الله رب العزت یو اصول خیر دنیا کې ان تنصروا الله ینصرکم، وای زما بندگانو تاسو بم باز چیزونو کې زما مدد کوي. ظاهر باندې دا جمله د ښکاری چې گویا کې الله ته د مدد ضرورت دی، حالانکه ان القوه لله جميعا، ټول قوتونه خو الله لره دي. نو الله ته د مدد څه ضرورت دی؟ الله به ولی امداد غواړي. من یقرض الله قرضا حسنا، الله وی څوک به وي چې تاسو به الله له قرض ورکي. نو قرض خو د محتاج کار وي چې چاته ضرورت وي هغه قرض غواړي. نو الله امداد ولی غواړي، الله قرض ولی غواړي. نو عزتمندو یو عاشق سړی، یو ایماندار سړی، یو هوښیار سړی په دې باندې پوهیږي، قمقل سړی په دې انداز باندې نه پوهیږي. دی وجه نه یهودیانو الله پسې ملنډې وکړې، وی ید الله مغلوله، وی د الله لاس تړلی دی او غریب شوی دی نو زکاتونه غواړي. ګناهګار کړه ځان ملنډې وکړلې. هوښیار سړی پوهیږي چې یار الله ته خو د یو شي ضرورت نشته دی، خو بیا دا الفاظ د دې وجې نه څه د وجې نه ویلي، دا د دې دپاره ویلي دي چې عموما دنیا کې څوک چا سره مدد وکړي نو هغه سړی ورسره خامخا مدد کوي. دویم نمبر دا چې قرض انسان چاله ورکي نو په ټولې دنیا قانون کې دا خبره ده چې قرض به واپس کې، که هغه امریکا نه او که مسلمان ملک دی او که غیر دین د هندوانو ملک دی. د قرض مطلب دی چې چاله د قرض پیسې ورکړي دا به خامخا تا ته واپس درکوي. نو الله رب العزت بعضې چونکې کمزوري ذهن والا انسانان دي، الله وایي که زه ته ډایرکټ شی وغواړم نو دوی به بیا وایي چې الله تاسو ولې غواړي. نو الله د قرض عنوان قایم کو چې دا دې داسې دي لکه ما سره چې د قرض پرتې دي، یریږه مه. لکه څنګه چې ته بینک کې پیسې کیدي ستا جب کې نه خوستای، ته چې چا سره امانت پیسې کیدي ستا جب کې نه خوستای. نو الله وی دقه شان دا کمې پیسې چې تا زما بینک کې کېغوستې ماله دې راکړې دا داسې دي لکه ستا پیسې. نو ځکه د قرض عنوان قایم کو. او عزتمندو او دویم نمبر دا دی چې الله ته خو ضرورت اسم نشته دی. الله رب العزت چرتم براه راست د چانه یو شیم نه دی اغستی. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، الله استاسو دا ویني او دا ساروی کوم ځای کې ما ته را رسیږي ډایرکټ ما ته خو نه را رسیږي. ته د خپل خور سره ښېګړه کې، خپل رور سره ښېګړه کې، غریب سره ښېګړه کې، بیا غریب مالدار شي بیا تا سره ښېګړه کوي. نو دا تاسو ټول ځان سره ښېګړې کوئ. براه راست ما سره څوک هم ښېګړه نشي کولی او نه زما ښېګړې ته ضرورت شته، ځکه د ښېګړې دا کم شی نه چې تاسو یو بل له ورکوئ دا ما پیدا کړي دي. نو د دې وجې نه عزتمندو د الله په مال کې به عطا کې، د الله په مال کې به ورکړه کې، خصوصا چې کوم فرایض دي مثلا زکات، واجب صدقې، لکه د خپل ښځې خرچه، د خپلو بچو خرچه، که پلار یې غریبي په د پلار خرچه،
دغه رنګ کې به در پسې روسته مثلا یو سړی غریب دی او تربور دی او دغه خپلوانو کې پلار او ورور چې کوم دی ټول غریبانان دي، نو بیا به ته د دوی ټول خرچه کې دغه خرچه هم پتا باندې څه وخت کې لازم کیږي چې داسې حال دی چې بالکل هغوی پته نه لګېږي، کار روزګار هم کوي اسې پته نه لګېږي، ته به له کم از کم زکات خو به ورکې او دغه رنګې بعض حالاتو کې به هغوی له د خوراک څښاک څیزونه هم ورکې. شروع کې عزتمندو ټولو رشته دارانو باندې به میراث تقسیمېدو. شریعت ویلو تر دې پورې چې تاسو چا سره یارانه دوستانه کړې د هغې له به هم میراث کې حصه کوئ، چې کوم یارانه دوستانه وه هغې له به هم په میراث کې حصه کوله، ځکه یار سړي سره مدد کوي. خو بیا الله رب العزت ویل رست آیات یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، الله وی نه اوس د میراث دپاره خپل خپل کسان دي، والاقربون چې کوم ډېر نږدې خلک دي هغې له به میراث ورکې او د لرو دپاره به وصیت کې. په دې باندې څوک هم عمل نه کوي. وصیت هم ګوره یو بهترین شی دی، لکه ستا ترور ده، ستا ماما دی، ستا کاکا دی، نو د هغوی تا سره اکثر په میراث کې حصه نه وي، ځکه ستا خپل بچي چې ژوندي وي نو هغوی ته میراث نه میلاویږي، رونو ته هم نه میلاویږي، ترونو ته هم نه میلاویږي. خو بعض وخت کې یو تره په انسان باندې ډېر زیات خیال ساتلی، لکه زموږ د پښتنو علاقو کې چې مشر رور مړ شي نو دویم رور عزتمندو د دې هلکانو ترې ټول هر څه هغه سنبالوي، د دوی سکولونه، کالجونه، دکانونه، پوله پټې مړې ژوندې هر څه هغه سنبالوي. نو بې پکار دا دي چې انسان مري نو دته خو پته ده چې دته میراث نه میلاویږي، پکار دی وایي زما ماما له دا شی ورکه، زما ترور له دا پلانې شی ورکوي، زما مال کې دومره حصه زما وراره له ورکوي، دومره حصه زما خور له ورکوي، ځکه بعض صورتونو کې خور ته میراث نه میلاویږي چې ستا خپل بچي، نو د دې وجې نه خور دپاره وصیت کوه. دې څیزونو باندې عمل کم شوی دی. قرآن پاک کې یو بل مثال راځي عزتمندو، ویمنعون الماعون، الله وی تاسو داسې سړی لیدلی دی چې قیامت نه مني، نو بیا پخپله وایي چې زه درته هغه سړی ښیم چې دا کوم سړی دی. بیا وایي دا هغه کس دی ارایت الذي یکذب بالدین، داسې سړی هم لیدلی دی چې د آخرت ورځ نه مني. په مسلمانانو کې یو خو کافران دي، دا د مسلمانانو بیان دی. وی فذلک الذي يدعو اليتیم، وی دا هغه کس دی چې یتیمانان پې بدې لګي، وی دا د ظالم بچی آخرت نه مني. څومره عجیبه خبر کړ، ځکه د یتیم په سر لاس راښکل دا د آخرت سرمایه ده ستا، نو چې ته دله دیکه ورکې نو پته ولګي د ته آخرت نه منې، آخرت کې به ستا څه په کار راځي. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، نه غریبانانو باره کې خلکو له ترغیب ورکوي چې لکه دا غریب دی څه سره وکوي، وایي زمونه د خپل کار دی کوي، نه ته به خلکو ته غریب ښې دا سړی ډېر غریب دی، دا ډېر بې وسه دی. الله وایي چې څوک دا کار نه کوي وایي دا ظالم آخرت نه مني. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، او دریم هغه کس دی چې مونځ نه کوي، وی دا د ظالم بچی وی دا آخرت نه مني، ځکه آخرت کې همونځ یتیم د بل ښېګڼه همدغه څیز په کار راځي، او دا نه کوي نو آخرت څنګه مني؟ نو ظاهرا کې دا آخرت نه مني. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، چې مونځ کې ډېره سهوه کوي، مونځ کې ډېر غفلت کوي، داسې نه دي ویل چې مونځ نه کوي، چې مونځ نه کوي هغه کې حدیث کې بعض حدیثو کې د کفر نسبت راغلی وي دا خو کافر دی. خو چې کوم پکې ډیر سهو کوي، غفلت کوي، وی دا آخرت نه مني اصل کې. او بیا وی ويمنعون الماعون، وی څلورم درته یو بل سړی ښیمه، وی کوم چې معمولي څیزونه یو بل له نه ورکوي وی دا آخرت نه مني. دا ګوره دې کې موږ ټول ګرفتار یو، نن سبا دا یو عام هغه ده، وی چاله شی مه ورکوه په لاس غواړي، که دله دې ورکو بس دا لاړو. ټیک ده داسې خلک کوي، دا خبره هم په خپل ځای صحیح ده، هغه په خپل ځای ګناهګار دی، خو ته به معمولي څیز ماچس، تیل، مالګه، یو تیلی، دا څیزونه به نه منې کې. یو سړي هغه په دغه کې ځان له عزتمندو په کور کې ځان له یو المارۍ جوړه کړې وه، او په هغې باندې لیکلي وو الماري الماعون، الماعون المارۍ. نو یو بل کس ته تپوس وکړو چې دا څه شی دی؟ لږ ساعتو سره ناست و هلته چېرته کور کې یو سړی رالی، وایي ما له پلاس پکار دی، هغه الماعون المارۍ کولاو کړه، پلاس یې ورکو، وایي ستا څه نوم دی، کوم ځای کې اوسېږي، نوم یې ترې ولیکلو. بیا بل سړی رالی اری پکار وه، د چا مثلا
پیچکش پکارو د چا یو میخ پکارو د چا سولوشن ټیپ پکارو معمولی شي د چا ایل پی پکارو دا معمولی شي نه نو هغه به ولور کو نوم به لیکو نو به ته د عملګری ته پوس کی چې ته په کرایه باندې سيزونه ورکې دا انسټالمنت والا هم داسې کوي کرایه باندې شي نه کوي داسې کوي هغه ورته ویلنا نو ول ته خدا الماری د سره لپاره جوړه کړې ده او د خلکو سره داسې امدادونه څنګه کې او به دا نمونه ولید کی نو هغه ویلې زه په کرایه سيزونه ورکوم خو د دنیا پیسې په کرایه کې نه علم د اخرت پیسې په کرایه کې علم دا الماری صرف ما د الله رضا د لپاره جوړه کړې ده دې کې ټول سامان چې راجمه کې د 10,000 روپو نه دی ویل ټول سامان چې راجمه کې د 10,000 روپو نه دی بیلچا او فلانه ترخص او یو چاړه او سولوشن ټیپ د دې بس قیمتي ټول بس 2-3,000 روپۍ قیمت ته خود دې مال الله ډیره کرایه را کوي او دویم الله قران کې ویلي دي کدا کار نه کینې وي ته د ظالم بچي اخرت هم نه مانی ګور دې صورت وړو کې صورت دې منګي موږ کې وایو خود چا ورته سوچ نشته نو ته څنګه بازي کارونه د الله رضا د پاره کول دا خلکو د پاره او خلکو لم پکار دان دي چې شی ولته ورکی او هغه د بیغه شی نه راوړي خو تعالی پکار دی چې نومي ولیکي چې نه راوړي چې داسې مونږ لذي ورته ټکوا چې اخو امراضي مونږ ته ټکوا او مسکالي ورته کوا او رنگونه ورته کوا زکنا فلانکی خان څنګه وکي او ماشومان ورلېګا زکنا غشي اوسګار دی کنه دی اوسګار خو چې کوم ټیم درته خو هغه ټیم کې دنه او خلکو لم د سینې پکار چا د پیشکش درکو چا د عزتمندو پلاس درکو چا د عزتمندو ماچس درکو نو ټول ماچس کور کې مګدا دو تیلی تیو لګا ماچس واپس راولېګا پر دې مال باندې عزتمندو ډډې ما چوا نو دې طریقې سره د الله رب عزت منغو تاسو له شکریا ادا کول پکار دي دا مال چې دا تا جمع کړی دی دا الله غلم ورکولې شو به ته سوالګری تا به ورته سوالونه کول شکر وباسا چې ستا لاس الله پاس پیدا کړي الید العلیا خیر من ید السفلى او برنه لاس د لاندینی لاس نه ډیر بهتره دی حدیث کې شکر وباسا ګینه قسم دی الله لدا شي چلونه ورزي په دې یونان کې یو مشهور مالدار سړیو جازرانی دا جازونه د سمندري جازونه چیزي په دې کې دا د ټول مالدار سړیو د ټول غټه بهري بیاړه دا غوا پاغي کې به جازونه مرضی کنټینر مرضی بلا دنیا پاغي کې پرتای نو دا پاغي کې د ټول نزيات مالدارو خو الله رب العزت د اعصاب کمزور کړیو د انسان د اذان دي د دین طاقت کم شوی بستر ګډیر نازک شه دي نو د ټول نزيات اثر پستر ګو باندې شوی نو د سترګې دا بڼې نه دي بڼې پلکې او د سترګو دا اصورته وي دا باڼه او د باڼو سره دا لګېدلې دا پردشان داغه بستر دا بنو چته د لسر سترګې به پټې وي نو یو ډاکټر ځان لسر د دې لپاره ساتلو هغه به د ورځې د سترګې دا باڼه ولوچت کړو او سولوشن به په دلته بره ولګولو د سترګو د دې برځي کې او دا سترګې به ولدا سیکړلې به بل سات پس شکولې چې ته خانه بي نشي مونږ ته د دې پته نشته مونږ دا خوځو پردو خوځو ته پیګورو پردو مالونو ته پیګورو ګنده سيزونو ته پیګورو چرته سوچ نه دی راغلی کدا سترګې دا باڼه را الله بند کړو نو زه بس کو به شکل ما ماسختن شو هغه به واپس دا باڼه را کولاو کړو ځکه د شپې خو به ود کېدو بس به غریب چې کم دی ود شو نو د خوب د بے خوبۍ او د خوب بے پته نه لګېده چې دا سړی وده دی که نه دی وده نو یو ځل ته چا تپوس وکړو د هر سړي ارمانونه په دنیا کې او زمونږ او ستاسو خو ډېر زیات دي هغه ته ستاسو ارمان شته هغه زما هیڅ ارمان نشته ما له د دنیا هر څه خواږه میلاو شوي دي او هر قسمه مالونه ما سره شته او په دې وخت کې د یونان د ټولو نه مالداره سړی زیم نو هر څه شی میلاوي داسې سړي سره ښځې وي داسې سره موټرې هر دنیا بلا مال متاو سره ویل زمام ارمان شتا چا ویل چې سارمان به خزه به اجاز به فلانه به سر زر سپین زر موتی جواهرات ویل زما دا ارمان دی که زما دا ټول مالم په دې باندې ولګي او زما د سترګې علاج شي خو چې ما کې په خپل طاقت را پیدا شي چې زه په خپل باندې د سترګې کولاولې شم دې کې چې کومه په خپل چې کولاو کې او په خپل باندې کې دې کې چې کومه مزه ده هغه مزه مال نه راځي ټیک ډاکټر لرم خو دې پسې مې چې کوم د زړه او چاودلو چې په خپل به د سترګې کله کولاو
نو عزتمندو دا یو اندام دیو جن الله قرآن کی وی وفی انفسکم افلا تبصرون ځان کې ګورا ما تا کې ډیر دلیلونه پیدا کړی دي ما ډیر قدرتونه پیدا کړی دي او زما حق ادا کوا د مخلوق حق ادا کوا ځان ما ګناهګار وا نو دې حواله سره عزتمندو موږ تاسو ته د زکات مسائل بیانېدل شروع کړیو د زکات مسائل دا غي نه مخکې یو دو جملې واوري یو تبلیغي عالم د ډېر خسته جملې ویلي دي او ډېر مزیدار ځکه نن سبا اختلافات ډېر شوي خصوصا د الیکشن وخت دی ډېر زیات اختلافات زیات شوي دي نو هغه ډېرې ښکلې جملې ویلي دي و یو څو کارونه کوه یو داعی جوړ شه مدعی مه جوړېږه خلکو ته نیک کارونه رابله دعوی مه کوه ما دا کړي ما دا کړي هر څه موږ کوو تبلیغ والا ته وایي چې تاسو داسې مه کوئ چې هر څه موږ وکړه نه هر سړي نه الله د خپل وس مطابق د دین کار علي د مولا نه خپل ځای کې د سیاسي مولا نه خپل ځای کې او دغه رنګې د یو تبلیغي نه خپل ځای کې او د خانقاه نه خپل ځای کې او هر سپینګیري نه خپل ځای کې هر سړي څه چې کوم دی وایي مدعي مه جوړېږه داعي جوړ شه او بیا وایي فریق مه جوړېږه رفیق جوړ شه جماعت بندی مکوا دا بیل دی زبیلم ټول د یو ادم اولاد خو هغه به 2 درجې خي دیندار ته به 1 درجه خي یا ته به 3 درجې خي هغه به 2 درجې خي خو چې مسلمان دی نو سنه صدیق نیکی پرته ده نو د مخالف مو جوړېږه د رفیق جوړ شه هغه چې کم کار کوي وي غم مکوه زه د سره یم او خپل ورته سوال کوه وی دا زما نیک کار دی کې ما سره مدد کوه نو فریق مه جوړېږه مقابله ساز مه جوړېږه مقابل مه جوړېږه دشمن مه جوړېږه مخالف مه جوړېږه رفیق ملګری جوړ شه دوست جوړ شه نو ډېر بهترین جملې ویلې دي عزتمندو نو دې طریقې سره د یو بل مدد کول پکار دي اوس ته یو څو مسایل بیانو ځکه دا تمهید ویم د دې دپاره چې موږ عمل وکړو ګینې داسې الحمدلله خو ټول وایي اوس تاسو ته پته ده سیکان هندوان انګریزان هم الحمدلله وایي ځکه دا یو جمله د مشهوره شوې ده نو ثواب پې به هم میلاویږي داسې خبره نه ده خو یو شکر د زړه وي یو شکر د خوله وي څنګه چې یو کلمه د زړه وي او یو کلمه د خوله وي موږ چې څوک په خولې باندې کلمه وایي او په زړه نه وایي هغه ته موږ منافق وایو هغه مسلمان هم نه دی نو دقه رنګې د هر عمل یو منافقانه عمل دی او یو مخلصانه عمل دی هر عمل کې منافقت شته مثلا ته دروغ وای او په خوله زه دروغ نه وای انصاف نه کې او انصاف کوم نو دا کې چې کوم انصاف دی دا د منافقانو والا انصاف دی ځکه حقیقت کې ته داسې نه کې مونځ نه کې وای مونځ کوم نو دا ستا مونځ منافقانو والا مونځ دی په خوله دی په زړه دی نه دی په باطن کې دی نشته او په ظاهر کې دی شته نو دغه شان عزتمندو الله موږ له مال را کړی دی نو مال کې به زکات ورکې یاره موږ باندې د الله شکر د ډېره تیرې را کړې ده زکات څومره ورکې بس بیا ډیوې لاندې تیاری بیا اسم دی نو دی وجې عزتمندو شکر وباسئ چې الله د بدنونو زکات فرض کړی نه دی که د بدن زکات یې فرض کړی وی نو هر کال به یو ګوته کټ کولی بیا اخره کې وایي چې اوس 15 کاله بعد یو لاس راولېږه بیا به دې څه کولی بیا 15 کاله بعد یو خپه راولېږه اوس به ټول شوټیان پوټیان ګرځېدلې ګوټ شل ځکه الله مال دی الله یې غوښتی شي که نه چې الله پیسو کې مال غوښتی شي خو بدن هم الله درکړی وایي مال لږ لږ رالیږه بیا به ټول ویلې کاش مړه چې د دې په ځای دا مال هم ټول ورکولی خو چې دا ګوته ورکول پکې نه وې او دا پوزه ورکول پکې نه وې او چې ټولو دا پوزې کټ وې نو څنګه شي نه به ښکاره کېدی او د ټولو غوږونه کټ وې نو کوم ناشنا شي نه بونډین سونډین به ښکاره کېدی الله ویل نه بدن ستا دی هېڅ خبره نه ده ګټه سټه خوره او څلوېښتمو حصه صرف ورکوه او هغه ماله نه راکې خپل رور لی ورکه وراره لی ورکه او تر زوی لی ورکه ماما زوی لی ورکه عالم لی ورکه قاري صاحب لی ورکه نو ستاسو به یو بل کې تعلقات پېښوي ماله څه مه راکوئ یو بل کې به تعلقات ښیي ځکه څوک چې چا له څه ښېګړه کوي هغه مو سره سبا ښه کوي نو تا سره به ښېګړه کوي تا ته بیا چې کوم دی لکه څنګه چې ته په ګاګ باندې چیس کې نو شومپړک سړی په ګاګ چیم نه څکي
یا چې خو 950 روپۍ باندې دی او داسې چې لس کاکانو باندې ته یو کاوس کې او یو تور چیس کې دا خو به ته غرق شي تباه به شي. هوښیار سړی څه کوي وایي مړه دله چې دی اوس پې کاوس کله دا دله سبا لس کاکان رالیږي. هوښیار سړی داسې کوي او هغه کېږي په یو پیالۍ باندې سړی خوشحالېږي. دقه مثال د زکات هم دی چې ته پیسې ګټې او زکات ورکې لکه په ګاګ چې څه کې پیرزو کې او هغه دله بیا بل ګاګ راولي بل ګاګ راولي بل ګاګ ویربي الصدقات. الله وایي زه د زکاتونو او د صدقو والا پیسې دقه شان ځای ته وما. آسان ساده مثال دی. او چې زکات نه ورکړي د ده مثال د غل دی. د چا دی؟ غل ظاهره کې څه کوي؟ مثلا یو نه پیسې والي بل نه والي وایي لکه 10 کسانو نه مې جب والو 1000 روپۍ شوې او 1000 مې والي 10,000 روپۍ شوې چې د 10 کسانو نه 10,000 وي نن مې 1,00,000 روپۍ وګټلې. او هلته چې کله تانېدار ونیسي نو عزتمندو هغه پروسکني ټماټر هم ترې وباسي. بیا زما دې د نیکم توبه او زه به غلا نه کوم. هغه وایي اوس یې کې او که نه کې خو 10 کاله به دلته دې جیل کې تېری. نو په 10 کالو کې 2 لکونه روپۍ ګټلی شو او داسې 1 لک روپو ته خوشحاله شوی و چې زکات نه ورکې په مال کې هیر پیر کې نو تم غلی صوفیانه. ته صوفیانه غلی ځان نه غلا کې لګې د الله مال نه غلا کې لګې غلی شوی او بل سړی د جب نه غلا کوي نو هغه ظاهري غل دی ته باطني غلی. لکه څنګه کور کې چې سړی غلا کوي په هغه غل باندې سړی نه پوهېږي ډېر که نه یار دا غلا کوم ځای نه کوي نو چې کوم سړی غل کوي هغه غلی کور کې هغه ورته وایي دا پیریان راځي وایي هغه غلا کوي ځکه ځان پټوي. نو دقه شان عزتمندو د دې نه غټ صوفیانه غل هغه دی چې د ځان نه غلا کوي. نو بیا الله ټول مال د ده ګډوډ کړي. نو د دې وجې نه عزتمندو خیال به ساتي چې کومو مالونو کې زکات شته. نو دې حوالې سره درته یو څو مسلې بیانو. یو مسله دا د عزتمندو بعضې کسان یې هغه په قسطونو باندې شی نه ورکوي. قسطوار سیزونه انسټالمنټ ورته ویلی کېږي. اکثر انسټالمنټ کارپوریشن او انسټالمنټ دکانونه وي سټورونه وي یعنې په قرضو باندې په نیټو باندې اسانه خبر ده په نیټو باندې سوداګانې ورکوي. نو دا انسان به د خپل مال زکات څنګه ورکوي؟ نو د سره 2 قسمه پیسې وي. یو سره موجوده پیسې دي او یو په خلکو باندې قرض د قسطونو پیسې دي. بیا قسطونو کې 2 قسمه دي سی وصول کړي دي سی نه دي وصول کړي. مثلا 10 قسطه دي څوک ورته قسطونه وایي څوک ورته قسطونه وایي عربیان ورته تقسیط وایي. نو سی راغستې دي نو دا کومې چې راغستې دي که دا ورسره موجود دي نو به د نقدو روپو باسې هم زکات ورکوي د دې هم د پکې ورکړي او که خوړلي نو د دې پې نشته. خو چې کوم قسطونه په خلکو باندې باقي دي موبایل یې خرڅ کړی دی کیمره یې خرڅه کړې ده سوټونه یې خرڅ کړي دي مال یې خرڅ کړی دی یا زمونږ د اوګرایي والا هم دقسې دي اوګرایي سیسټم دی د چا مال یې په اوګرایي باندې شی نه خرڅ کړي دي. نو دا به اوس څه کوي؟ نو دا کومه اوګرایي چې د ده پاتې ده د دې به دا زکات ورکوي چې نصاب ته رسي او مخکې نه مالدار وي ځکه دا د ده روپۍ دي. خو دې کې 2 قسمه ګاکاني کلاینټ 2 قسمه وي. بعض هغه وي چې بالکل نامعلومه وي درک یې نه لګېږي کلونه یې وشي او ده ته پته معلومه نه چې د کوم ځای دی او را به وړي او که را به نه وړي نو د دې مال پتا باندې زکات نشته. که راوړو بیا دې ورکو صحیح ده بعض وایي بیا هم پکې نشته دی ځکه دا خو ورک مالو به دا چې په دې کومه ورځ را پیدا شو دا داسې دی لکه چې اوس د سره رالو. خو چې کوم سړی پیسې مني چې در کومې خو فلحال را سره نشته نو دا عزتمندو دا انسټالمنټ قسطونه دا ستا مال دی. بعض سړی وایي څنګه زما مال دی څنګه زه زکات ورکم موږ ته یې راواړوه موږ به یې زکات ورکوو. وایي نه نه داسې خو نه کومه. نو ولې ته خو چې څنګه زما مال دی ما ته یې راواړوه او زه به د زکات په ځای باندې ډبل زکات ورکم نو تا ته یې بیا راړئ. وایي نه دې باندې ما نه ډېرې خولې وتې دي او دا زما مال دی. نو چې مال دی دی نو دغه خپل مال کې زکات وي زکات ورکه. بیا البته شریعت د سره دا رعایت کوي که بالفرض بعضې سړی وایي چې زما پیسې ټولې دوکان کې بندې دي او زما خو همدغه شی نه دي دغې نه پیسې راځي هغه خورم ما سره خو نورې نه جمع کېږي نو زه زکات کوم ځای نه ورکم. نو شریعت درته وایي ځه چې کله د قسط راوصولېږي هغې سره سره لږ لږ زکات ورکوه. زکات خو هسې هم لګي که نه 40,000 روپۍ دې راوصول شوې نو 1,000 روپۍ ورکړه زکات. 39,000 روپۍ ځان سره کېده 80,000 روپۍ دې راووتې 100,000 روپۍ زکات به ورکې 2,000 روپۍ زکات ورکړه. ټولې خو زکات کې نه دي ورکول که نه ولې مرې
او که 1,00,000 روپۍ دی راووتې 2,500 روپۍ پکې زکات ورکا، باقي ټولې پیسې ځان سره کړي د پرلتو لګوه خوره په دواړو جامو. دا زکات نوم په بعضو باندې داسې ټمبم لګي ته وایې که دا ټول مال الله زکات کې غواړي. دا خو شکر دی که الله ټول غوښتی نو بیا به هم څه کولی. او الله وایي چې خوله وازوئ بره نه بدله زه سامان راولمه، خو پیسې چې څومره ګټئ دا به مال را لګئ. زما نوکران یې لکه نوکر ته چې سړی وایي وروره تنخوا کې د کار دی ګورې نور مال کې به ګوتې نه وې موږ وایو که نه. نو الله وایي د دې ټولو مالک خو زه یم که نه، بس ستا هم تنخوا کې کار دی، سار خوله وازوه او زه به پشم راوروم لکه بني اسرائیلو مې چې ورکو، او دا سپېږمۍ به هم دله د خوراک نه ډکومه، خو ګوره نور مال کې د کار نشته. الله اسانه کړه وایي ګټه 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 چې څومره ګټې دا ټوله دنیا دې ستا شي، زمونږ پکې صرف د زکات حصه ورکوه بس، او هغه مال نه خپلو خپلوانو لی ورکوه. نو دا یو مسله شوه. دویم مسله عزتمندو، دویم یو بل کشتونه دي. کشت یو دوی قسمه دا موږ چې کشتونه اچو بی سی دی ته وایي، بی سی کمیټي ورته څوک وایي او کشتونه ورته څوک وایي. لکه 10 کسان راغون شي او هغوی خپلو کې چې کوم دی سل څوک 1000 څوک 15,000 بعضې د 100,000 روپو کشتونه وي، هغه لکونو روپو ته رسي. د دکانداران یې اچوي د یو بل سره، دې ته وایي باهمي امداد. دا د یو بل سره د امداد ډېره ښه طریقه ده، خو چې ګندګیر کس پکې رانشي. او دغه رنګې عزتمندو خل سړی پکې رادن نشي. نو دا زمونږ د بازار دکانداران اکثر په کشتونو باندې روان دي او ډېر دکانداران پکې ډېر ښه شو. د یو سړي کشت راوځي یکدم 10 لکه 20 لکه مال پې والي او هلته خو لږې لږې واپس ورکوي. نو ډېر ښه طریقې سره الله هغه روان کړي. خو چې د چا نیت خراب وي، حدیث کې راځي چې کم انسان د بل مال په دې نیت باندې قرض لي چې نه ورکوم، وی الله د ده د ادایګۍ لارم به دله نه جوړوي. او چې کوم انسان په دې نیت اخلي چې زه به ادا کوم، نو الله څه وخت کې په وختونو کې خامخا د ده لاره جوړوي چې دا ادا کړي. ګینې بعض زموږ عالمان وایي د قیامت په ورځ به الله رب العزت چې کوم انسان داسې قرض اخیستی دی چې وس یې بې نه کېدو، مجبوره شو، خراب شو، وایي د قیامت په ورځ به الله هغه قرضخواه راپورته کړي چې دا زما بنده دا ښه سړی و او دا ما ګیر کړی و، امتحان کې مې اچولی و، تا نه یې قرض اخیستی و، دومره روپۍ دې پې وې، وایه د جنت دغه شی درکړم که دا سړی ګیرې. هغوی خدای پاکه په دلته په پیسو څه کوو، دلته خو په یو هندوانه هم نه کېږي، هلته په 1,00,000 روپۍ په یو هندوانه هم نه کېږي، په دې کوم زه دغه شی ښه دی، دا خو په لکونو هم نه میلاویږي. نو الله به دله داسې لارې راوباسي، بچي به دې الله مالداره کړي، هغه به د پلار قرضونه ختم کړي. نو چې کوم انسانان په بازار کې کشتونه اچولي دي، بیسي کمیټیان یو بل سره اچولي دي، نو دا جایز دي، خو کمې زیاتې په دې کې مه کوئ. بعضې کسان وایي زه به ډېر علم، بعض وایي زه به کم علم. ولې ستا په سر کې ښکري دي؟ نه، یو شان کشتونه لئ. ټیک ده، کوم کس منډه ترله وایي خدمت کوي، که هغه له سړی څه پیسې ورکوي نو بس هغه خدمتګار دی، هغه ورکولی شي، خو نور یو بل نه به زیاتې نه لري. که بعض سړي کشت راخیږي او سړی ورته که زما کشت راوخېږي 10 لکه روپو کشت دی، ما له 10 لکه او 20,000 راکړه او کشت تا شو، دا سود شو، دا خو پیسې خرڅ کړې په پیسو باندې. په دې باندې زکات شته که نشته عزتمندو په کشتونو باندې؟ نو د کشتونو مسله هم هغې سره مشابه ده چې کم کشت دوه قسمه کسان دي، د بعضې کسانو کشتونه راختي وي، د بعضو نه راختي. که د کم انسان کشت راختی دی 20 لکه دي 30 لکه دي ارسه، نو بیا د ده 2 صورته دي، یا به دا خوړلی وي یا به ورسره موجودي. نو که خوړلی وي خو قصه ختمه، نو بیا په ده باندې عزتمندو د ده په دې موجوده مال کې په بعض مال باندې زکات نشته، ځکه چې دا کشت خو به دا واپس جمع کوي، دا خو یې پردۍ روپۍ خوړلی دي. مثلا 20 لکه روپۍ کشت دی او د 10 لکه روپۍ پکې جمع کړي دي او 10 لکه روپو بعد د کشت راوخته، نو 10 لکه خو یې خپلې دي، هغه خو یې وخوړلې، هغه پردۍ 10 لکه یې مو خوړلې، نو دا پردۍ 10 لکه روپۍ خو به دا واپس جمع کوي، نو د ده په دې موجوده مال کې هم د 10 لکه روپو زکات نشته، ځکه دا به ته ورکې هغوی له. او چې د کم انسان کشت نه دی راختی، نو عزتمندو د هغه به بیا موږ حساب کوو چې بهی تاسو کشتونه جمع کړي دي. هغه وایي جی ما 15 کشتونه جمع کړي دي او 15 کشتونه مثلا 15 لکه روپۍ مې جمع کړي دي، ټول کشت د 10 لکه روپو دی، ما 15 لکه روپۍ جمع کړي دي، نو د پوره کشت په ده باندې زکات نشته، ځکه ته خو لا جمع کړي نه دي. نو 15 لکه پکې جمع کړي دي، نو چې کم کشتونه تا جمع کړي وي صرف د اکه کشتونو به ته زکات ورکې. نو د راختلو والا بیل مسله ده، او چې د چا نه راختې د هغه بیل مسله ده.
آسان مې درته بیان کو ان شاء الله پوه شوي وي پې. بعضې کسانو سره په کور کې سامانونه ډېر زیات دي د ضرورت نه، صندوقانو سره ډېر زیاتي اسې پراته وي، بعض وخت کې کپړې سره ډېرې زیاتې پرتې، بړسترې سره ډېرې زیاتې پرتې، بسترې سره ډېرې زیاتې پرتې، مختلف سامانونه سره پرتې، هغه په کال کې هم چېرته یو ځل په کار نه راځي. او که د هغه سامان ته بالفرض پیسو ته واړې نو هغه نه لکونه روپۍ جوړېږي. بعضې کسانو سره شل دېرش کمبلې په کور کې پراتې او دغه رنګ بړستنې سره پرتې، بکسونه سره پراتې، کپړې سره قسم قسم پراتې، سامانونه سره قیمتي پراتې او هغه نه خرج کېږي، بس په دې المارو کې پراتې. نو کسان تپوس کوي چې دې کې زکات شته که نشته. نو بعضې کسان ویلي چې بعضې عالمانو موږ ته ویلي چې مثلا دا د ضرورت نه زیات څیزونه دي زکات پکې شته. موږ چې بعضو درته ویلي بس ورې که تکړه شه، زکات هم د ضرورت نه زیات دي، خو صحیح خبره دا ده چې په سامانونو کې زکاتونه نشته. شریعت وایي که هغه استعمالیږي او که نه استعمالیږي، ځکه بعض شی په کال کې یو ځل استعمالیږي که نه. اوس مثلا چې واده نو میلمانه راشي بې کمبلې خلک راوباسي، چې خیرات نو کاسي راوباسي، شکرونه راوباسي. نو روزانه خو سړی خیراتونه نشي کولی که نه. نو شریعت ته زه خیر دی هغه کال پس چې ته به یا خیرات کې یا بیا نه کې، موږ ته خو معلومې کې خو یې نه، خو زه ته وایې چې شکرونه مې ساتلي پردي خیراتونو له چې هغه د نه شکرونه یوسي بیا دله پکې غوړه خوروا راولېږي. خو زه خیر دی بیا هم د نیت ښه دی، بس مې ورکوه د دې شیونو زکاتونه، د دې پتیلو، د دې دیګچو، د دې سامانونو، خیر دی نیت یې ښه دی، بس د زکاتونه نشته که د لکونو روپو هم دي. او که جامې کپړې چا سره ډېرې دي، دغه نور د ضرورت ډیکوریشن سامانونه سره ډېر دي، د خوراک څښاک دا وروره فلانې سیټ، دا فلانې سیټ، دا فلانې سیټ، ډینر سیټ او فلانې سیټ او دا سیټ او هاټ پاټ سیټ نشته، خیر دی مزې کوه. نور پته ده چې ته خپله شوم پړق یې څه خو پکې خورې نه، خو زمړه د المارۍ دې پې ښایسته ده، الله وایي زه بس کور دې پې ښایسته ښکاري وي دي. خو دې کې یو مسله شته، یو دا د پوینټ خبره ده، د نقطې خبره ده. پوینټ دا دی چې داسې سړی زکات نشي اخیستی اگر چې غریبي، د دې زکات خو ستا باندې نشته. خو که ته نور غریب یې او وروره کور کې دې دا سامانونه دلۍ پراته دي او 20 یاره پراته دي، نو ته چې زکاتونه نه خو دا شی نه خرڅ که په دې باندې ځان له کور روان که که نه. ولې خیر شه، ځان له دې کور داسې د بادشاهانو جوړ کړی دی او د فقیرانو په شان زکاتونه غواړي. تا نه خو هغه زکات والا کس ښه دی، د هغه کور ته لاړ شه خړ پړ کور یې دی او 2-3 لکه روپۍ دي او د هغې زکاتونه ورکوي. تا نه خو دغه سړی ښه دی او ته په دې مالدارۍ کې کور د امیرانو په شان ساتي. کور خیر دی، کور شریعت جایز کړی، ځکه کور خو ضرورت والا شی دی. ګاډی هم دله جایز کړی دی، ګړۍ او فلانې او موبایل هم دله جایز کړی دی، خو دا هسې چې شی نه پراته دي دا څه دپاره دي؟ نو بیا به دا شی نه خرڅې، ځان له به بېکار روانې او یا زکات ماخله بس ټیک دی ویلي، خپله مزدوري کوه او خپل خوراک ځان له پیدا کوه او کور دې ښه ښایسته وي، مزېدار. بعضې کسان غریبانان کسي کور یې مزېدار وي ښایسته وي، نور یې ورسره هېڅ پیسې نه وي، بس ماښام له ګټي او سټي او خوري، بس پروا یې نه کوي. زنده باد، کور یې ښایسته ساتلی دی، بیټک یې مزېدار ساتلی دی او دغه رنګ عزتمندو لږې پیسې ګټي او هغه خوري، زکات د چا نه نالي. ګینې زکات پې که دا سامانونه لري کې د باندې زکات کېږي. نو دا پکې نقطه ده چې کوم سړي سره د ضرورت نه زیات د 1.5 لک روپو نه زیات ساماني چې بالکل نه پکارېږي، نو داسې سړی به چې کوم د عزتمندو زکات نه اخلي. یو مسله بله ده مختصر عزتمندو، اوس د ودونو وخت دی، بعضې خپلوان د خلکو غریباناني نو هغوی وایي چې اوس هغه لږ ډېرې پیسې وله ورکوو ځکه لوښي علي او داسې نه څوک ته هغه ناوي ایساره نه کي چې لکه د دې د قام کې دومره خلک نشته دی، سپېره سړي له څوک اوس لور ورکوي. نو دا عزیزان رشته داران راجمع شي وایي چې موږ به وله لږ سامانونه مامانونه وکړو، یا زه به وله روټۍ وکړم، میلمانه د ولیمه به وله زه وکړم. نو پهله خو غریب سړي له پکار نه دي چې دومره مستي کوي، بس په آرام کښېنه، بس سیده ساده کار وکړه، چرني ملال کوه، خپل خپلوان نږدې راوغواړه، خور لڼه ورته خلک وایي دا راوغواړه، بس ډېر قص قطارې مه کوه. خو بیا هم که یو سړي یاران دوستان ډېر دي شرمیږي او دا عزیزان راجمع شي دله روټۍ کوي د زکات په پیسو باندې، نو کېږي که نه؟ نو د دې 2 صورته دي. که زکات روټۍ دی وله وکړل د خپل طرف نه، نو زکات دې نه ادا کېږي. البته داسې وکړه چې کومه پیسو باندې روټۍ خرچه راځي 1 لک روپۍ 80,000 50,000 هغه هغه له ورکوې، ته پې ځان له خپله روټۍ وکړه. او که هغه نه پوهېږي نو خیر دی بیا ترې واپس والوې، مال یې واپس راکړه، زه به دله پې دا کار وکړم. اصل کې د
زکات پیسو کې دا ضروری ده چې یو ځل د غریب لاس ته ورسی او هغه ته په اختیار پیدا شي، او چې کله ته په روټۍ کې نو دا غي اختیار نشته. کې دې چې ته پیسې ورکې هغه وي جی زه روټۍ نه کوم، دا بس په دې خپل خوېټه خورم، نو هم په کولی شي هغه غریب، ځکه اختیار دی ولا ورکو. د سینې چې ته مونږ ژوندې پرې دی دا خو ډېر بیکاره سړی دی، مونږ ول روټۍ کوله او هغه ځان ته کړی، نو هغه غریب د خپل روټۍ درک نه لګي، خلکو له روټۍ سره وکړي دې نه پته لګي تا زکات هم ورکوه خو پښتوم دې ورسره کوله، ضرورت پوره کړه د انسان. نو که پیسې دې ورکړې واپس یې درکړې بیا دې ورله پرې روټۍ وکړه صحیح ده، یا هغه پې په خپله ځان له روټۍ وکړه نو بیا صحیح ده. د دې مسلو خیال ساتئ. اذان وکړئ خیر